وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ رب ذوالجلال فرمائی چې کستا چاته قرض دے پیسې دے او سړی غریب دے خوار دے ناغه ته انتظار وکړي چې د هغه لاس خشي بیا به درکي او که غریب ته تاسو د الله د رضا دپاره معافي وکړو نو دا ډېر خیر دی او ډېره فایده ده ځکه د هغه الله نه ویریږئ کوم الله ته چې به تاسو پیش کیږئ او مخامخ کیږئ به هر یو سړي ته به د خپل عمل برابر بدله ملاویږي چا سره به ظلم زیاتې نشي کېدی د الله دربار د انصاف دربار دی نو مطلب د الله په دربار کې به تعالی د دې ښېګړې بدله الله درکوي چې ته یو غریب سره ښېګړه وکړې الله به تا سره ښېګړه وکړي چې ته یو غریب قرضداري له آسانی پیدا کی الله به تا سره د آسانۍ معامله وکړي دا د قرضونو باره کې قرآن او حدیث کې هدایات دي چېرې پردي مالونه او پردي حقونه دا سوره زر کېدی شي نو مالکانو ته ورکول پکار دي یو خدا ده چې د مرګ او د ژوند پته نه لګي چې ته به د شپې له ژوندی یې سار ته به پاتې شي او که پاتې به نه شي دا ورځ ستا زندګي شته او که نشته ماښام ته به پاتې شي او که پاتې به نه شي نو ښه دا ده چې تا باندې د چا صحیح چې هغه سوره زر کېدی شي نو مالکانو له یې ورکه تر کومې چې تا نه ورکړي نو کاغذ لیکلې پکار دی چې دایي په کور کې چې بای په ما باندې د پلانی پلانی دا دا قرض دی ما سره دا دا امانت دی او دا به دې مالکانو ته حواله کول غواړي دا ضروری خبره ده دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم هدایات هم داو چې تاسو هغه حقونه ځان سره ولیکئ وصیت د مخکې نه ولیکئ چې چاله څه ورکول پکار دي د هغې څیزونو یو لیست پکار دی وصیت هم پکار دی چې زما د مرګ نه بعد دا معامله پکار ده اول خو په خپله زندګۍ کې معاملې پاکول پکار دي که تا سره د چا امانت دی مالک ته حواله کول پکار دي که تا سره د چا حق دی نو د چا چې دی هغه له ورکول پکار دي ځکه که تی ورنکې نو ستا پسمندگان بیا دوره بادران نه دي چې هغوی به بیا لګي نو هغه مالکانو ته به هغه حقونه ورکوي چې تا سره غم نشته نو هغوی سره به یې څه غمي هغوی خو به بیا وایي چې زه کاکا به پکې غوپې وایي او هغوی خو به وله بلاشي جوازونه او جوابونه جوړوي بیا چې نه نه دا کاکا سره نه کېدو کنی کاکا خو د ملائکو د ذات و دا به هغه مالکانو ته ورکړی و نه ورکړی دی نه موږ ته ویلي دي نه لیکل پرېښي دي لہذا دا کاکا سره کیږي نه دا داوګیر په دروغه باندې داوګیر دي دا مدیان د دې حقدار نه دي نو غوپې بالته ته وی دا حدیثونه معلومه وه چې په دې پردو حقونو کې به سړی هلته ځوړندي هلته به بانډی تر څو پورې چې دا حقونه مالکانو ته نه حواله شوي
تر هغې پورې به دغه کاکا هلته بانډی او ځوړن بی منګه قرضونه کوو او ډیرو یې خو دا اراده هم د سره نه ده کړې چې دا به مالکانو ته ورکولم غواړي موږ د خلکو نه اغستل او راغستل کوو خو زموږ په زړه کې د سره دا نیت نه وي چې دا به ګنې مالکانو ته که چېرته کې زورور مالک دی د زورور چا نه هم څه اغوستي دي نو هغه هم لا په زړه کې راشي چې یاره پلانکي را سره ښېګړه کړې وه ولې هغه زوروري او که کم شریف سړی دی امن پسند سړی دی هغه سړی دی چې هغه بده نه خوښوي نو د حق سړي هغه حقونه د هغه سړي هغه مالونه موږ په هغې باندې خېټی چولي او موږ وایو هغه په دې باندې څه کوي سړیه مالدار دی هغه سره هر څه ډېر دي او زما نه نه غواړي او زه یې وله سله ورکم په زړه کې هم دا نه راځي حالان کې مسله د دین دا ده چې تا سره پردی مال دی تا سره پردی قرض دی ته به د هغې اراده کوې چې دا به زه مالکانو ته ورکومه دا به زه مالکانو ته حواله کومه او چې ته نه اراده کوې نه د هغې ستا په زړه کې نیت راغلی دی نو ګورې بیا به د الله پاک هغه شته مال بې برکته کي ټول عمر به د لوړې نه پده وي ټول عمر به د مال حال بې برکته وي ټول عمر به د بچي بې برکته وي ټول عمر به د کور بې برکته وي شکور به د بې برکته وي چې کله ستا په زړه کې هم دا نه راځي چې دا پردي امانتونه دا پردي قرضونه دا پردي حقونه زه مالکانو ته ورکم دا مونږ چې خوار یو دا پاکستان چې خوار دی په ده باندې هم پردي قرضونه دي او کم یو چې پې راځي باچا نو د هر یو باچا خو دا اراده نه چې زه به دا قرضونه ورکومه هغه وایي دا به ډېرومه هغه نور رالي هغه شته په ځای پراته دي او دا اراده نشته چې دا ملک د قرضونو د بوج نه خلاص کما چې کله دا اراده نشته نو په ملک باندې انبارونه خیږي قرضونه خیږي بوجونه خیږي او ملک د هغې د لاندې سا نشي اغستی که چېرې د یو بنده دا اراده وي چې زه به دا ورکوم نو د الله د نبي رښتینې خبرې دي د الله نبي صادقو د الله نبي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه هره یوه خبره کره وه د هغه هره یوه خبره د الله د طرف نه وه د هغه د ځان نه نه وه د دین خبرې چې کولې موږ ته یې ښولې دا یو قسم له د الله خبرې وي دا د رسول الله خبرې وي په هغې کې یو خبره دا وه من اخذ اموال الناس هغه سړی چې د خلکو نه مال راغستی امانت قرض راغستی په بله طریقه باندې د خلکو مال راغستی دی او یرید اداءها د ده په زړه کې دا شته دا اراده شته چې دا به زه ورکومه دا به زه مالکانو ته حواله کوم دا نیت یې دی نو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم رښتینې وینا دا وه چې اد الله عنه الله به د ده نه ادا کي الله به دې سړي له توان او توفیق ورکي او دی به دا قرضونه هغه مالکانو ته حواله کي د ده په مال کې به برکت راشي دله به داسې طرف نه پیسې راشي د سره به داسې طرف نه امداد وشي چې د په ګمان کې به هم نه راځي او دله به الله توفیق ورکي د قرض د واپسۍ ولې د اراده کړې ده د نیت کړی دی دی په زړه کې دا غواړي چې زه دا قرضونه د مالکانو ته ورکم دا نن چې په ما او تا باندې قرض دی او وایو چې نشته نشته د دې وجه دا ده چې دې سړي اراده هم نه راکړې چې دا زه ورکم د بندګانو د الله پاک دا نیت هم نه دی کړی چې دا دې زه ورکم کنی د الله د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دی وینا کې شک نشته په مونږ کې شک دی په ما کې شک دی په تا کې شک دی د الله د نبی په وینا کې شک نشته او ومن اخذ اموال الناس هغه سړی چې د خلکو نه مال اخیستی دی او یرید اتلافها د هغه اراده دا ده چې خېټه پیچومه د هغه نیت دا دی چې دا به خورمه د هغه نیت دا دی چې یاره بس
اسیم غواړي نه ځانې پیغلې کړی کنی پر دې حق د چا یریږي نه. اطلقه الله علیه، نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی الله به د دې سړي دا مال بے برکته کی، الله به دې سړي له توان او توفیق ورنکي، الله به دې سړي دا مال ختم کی، دې سړي سره دې بخواري، دې به د لوړې نه پدوي، د سره به د قرض د ورکولو موقع نه جوړیږي. ولې؟ د اراده نشته. انما الاعمال بالنیات، خبره د نیت ته، او نیت د ده چې دی نو هغه خراب دی. چې نیت خراب دی د هغې نیت مطابق فیصله ده، او فیصله دا ده چې ده سره به دا توان او توفیق نه پیدا کیږي چې دی پردې قرض ورکي. چې د کم بنده ارادې خلک خدا وایي چیرې د کور جوړولو قرض او د واده قرض، زمونږ پښتنو کې دا مشهوره ده چې د واده دپاره قرض دې راغستی دی، د کور دپاره قرض دې راغستی دی، نو هغه الله پاک بنده له توان او توفیق ورکي. وی یوازې د کور او د واده خبره نه ده، هر قرض که تا د بچو د خوراک دپاره راغستی دی، که تا د بچو د جامې دپاره راغستی دی، که تا د دوایۍ دپاره راغستی دی، که تا د خپل یو شرعي بنیادي ضرورت دپاره راغستی دی، خو چې ستا اراده دا ده چې دا زه ورکومه، دا به زه واپس کومه، نو الله به تعالی توان درکوي او پیسې به دله راځي. خو چې ستا اراده نشته نو ستا غشته مال به بې برکتی. دا نن دا خلک چې خراب دی، هر سړی وي خراب ما، نوکري شته او بیا هم خراب دی، جیداد شته او سړی بیا هم خراب دی، هلکان مزدورۍ کوي او سړی بیا هم خراب دی، کور ته آمدن سکړ پړ راځي او سړی بیا هم خراب دی، کاروبار شته او سړی بیا هم خراب دی. دې کې مین ریزن چې دی، اهم وجه چې ده هغه دا ده چې د دې بني آدم د پردو حقونو د پردو قرضونو د ورکولو اراده نشته. د یو دکاندار سره کاته روانه کړې ده چې د هغه دکاندار پې بوجې ډکه شي، کاپي ډکه شي، نو هغه پرېږدي بل سره شروع کي، چې د هغې بل پیسې پې ډېرې شي او ډېرې شي، نو هغه بل پرېږدي بیا دریم صحیح کوي او خوله کې ورسره د ګوړۍ چکوي او په خوږه ژبه باندې، په خوږه او پسته خوله باندې بس لګیا دی. دا د منافق او د بیمانه ژبه ده. داسې سړی به د خیر و د خاونده نشي، داسې سړی به د ده په مال کې د ده په روزۍ کې به برکت را نشي. ولې؟ د ده سره د پردي مال او د پردي حق غم نشته، او چې کله د سره غم نشته، د ده په زړه کې نیت او اراده نشته، نو د سره د الله مرګرتیا نشته. چې د الله مرګرتیا در سره نه که نه، چې الله در سره مل نه وي رحمان عبدالرحمن، چې الله در سره مل نه وي رحمان عبدالرحمن، که لښکر در سره وي یک تنهایی، هر څومره پیسې که در سره نو هېڅ سره نشته، هر څومره خلک که در سره دی نو هېڅوک در سره نشته، هر څومره ډله چې در سره ده خو چې د الله مرګرتیا نشته، د الله پاک امداد نشته، نو تا سره هېڅ نشته، ته بلکل صفر یې، ته بلکل زیرو یې. ولې؟ ستا اراده نشته. او په حدیث پاک کې راځي ان الله مع الدائن، الله هغه بادشاه دی چې هغه قرضداري سره دی، امداد ور سره کوي قرضداري سره. الله مع الدائن، قرضداري سره دی، یعنی هغه قرضدار چې د هغه اراده ده، د هغه دا نیت دی چې دا پردي حقونه ورکومه، د سره به د الله مرګرتیا وي. وګوره څومره قیمتي خبره ده. قرضدار به یي او تا سره به د الله مرګرتیا وي، تا سره به د الله پاک د رب ذوالجلال امدادي، نو طالب الله توان او وسط او توفیق درکوي د هغه پردو مالونو د پردو قرضونو د ادا کولو. او کوشش خدا پکار دی چې یوازې هغه پردي مالونه نه، یوازې هغه پردی حق نه، بلکې هغې سړي باندې خو نورم سود مینه وکړه. سنت د پیغمبر علیه السلام چې کوم مړه شوي دي، خلک وایي دا سنت مړ شوی دی، یو سنت ژوندی کولو د 100 شهیدانو اجر دی، او دا پلانې سنت مړ دی او مړ دی، نو په هغه مړو سنتو د نبي صلی الله علیه و آله وسلم کې
یو دا سنت مړ دی چې پردی قرض واپس کې نو د هغه سړي شکریه هم ادا کا او هغه سړي سره څه نور چې در سره صحیح مثال یو دړی کجورې وله ورکې مثلا یو 2 درزنې مالټې وله ورکې مثلا هغه قرضداري له چې خپل قرض ورکې نو هغې سره د یو دړی ګوړه هم ورکړه یا دې ورسره یو دړی چیني هم ورکړه یا دې ورسره یو تروړه د اوړو هم ورکړه د نبی صلی الله علیه وسلم معمول خداو چې قرض به واپس کاو نو هغه سړي سره به نور هم ښېګړه کوله یو سود دی سود دا نه دی دا چې دا ماره ته کوم وي سود خو دا دی چې یو سړي له پیسې ورکوې چې دا واخله او ماله به ردې په ډبل راکې یا ماله به مطلب په دې باندې شل سیوا راکې یا ماله په دې باندې دوره چینی راکې بیا ورسره سیوا یا چې دا خپلې پیسې ماله راکې زه به دکان نه کاته وړم او ما سره به پکې دوره دا خبرې ځان لدي یو سړي سره ښېګړه ده جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی کان لی علی النبی صلی الله علیه وسلم دین زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا قرضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا قرضو قرض به نبی علیہ السلام د دې دپاره اخیستو چې غریبانانو سره به امداد کو قرض به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دپاره اخیستو چې د جهاد دپاره به سامان پکارو قرض به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دپاره اخیستو چې چرته کونډه به وه چرته غریب به و د هغې کره به خرچه نه وه هغې سره به پیسه نه وه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هغې دپاره قرض واخیستو چې غریبانانو سره امداد وکړي نو جابر رضی الله تعالی عنه فرمای چې زما په نبی صلی الله علیه وسلم باندې قرض نو مال چې د الله نبی صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل قرض راکو فقضا لی وزادنی مالا نبی علیه السلام هغه خپل قرض واپس راکو اسې ورسره سیوم سره کړو وګوره ورته قرض هم راکو او ورسره سیوا راکو اوس خو چې چاله قرض ورکړي قرض چاله ورکول څه کمال نه دی د پښتو په معاشره کې پښتنو کې قرض چاله ورکول کمال نه دی کمال دا دی چې قرض خپل د یو سړي نه واپس والي او د هغه روغ پاتې شي دا کمال ډېر ګران دی چې هغه خپلې پیسې دله واپس درکړي نو په خفقان باندې به یې درکوي 14 درته نیټې بدلي کړي کله وي سبا ده کله وي د شورور وځه کله وي پیله تاریخو کله وي د بل پیله تاریخو نو تر قیامته پورې هغه پیله تاریخ بیا نه راځي په دې طریقه باندې وخت تیریږي اخیره کې خفقان پکې راشي خفقان پکې راشي وی ولې ماره دې کلي نه کډه کوله ولې وی زه تښتېدمه او دا پیسې ولې ما خوړې د ده په ما باندې څه خیال و وی سړیه په تا مې څه خیال نه و د پاکستان حکومت چې دی په هغې باندې د ملکونو بلا کردي دي هغې هم نه ورکوي نو وی ته هم دغه شانتې چل دی که نه زما خپل حق دی زما خپل قرض دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دام وینا وه چې ستا په چا باندې قرض دی نو تا سره د خبرو حق شته چې هغه ته وکړي تا سره دا حق شته چې هغه ته کوڅه کې ودرېږي تا ته دا حق شته چې ته ورته یو خبره سیوا وکړي چې بهي هغه قرض ماله راکه او خامخا یې راکه او زما په کار دی او زما پیسې دي تا چې زما نه غوښتې خو ستا نه وي تا چې زما نه قرض غوښته خو زما پیسې وي ما دله په یوه خوله درکړې اوس زه ستا نه غواړم خپلې غواړم خپلې پیسې غواړم نو اوس تا ته بیا وایم او ته ما ته نیټې واټې بدلی را بدلی بیا خو غریب سړی دی عجز سړی دی هغه سره ګزاره پکار ده خو یو داسې سړی دی چې د هغه لاس ته وینې چې هغه سره پیسې شته ته پوهېږې په دې باندې چې هغه سره لاس له دوره پیسې راغلي دي چې ستا هغه قرض نو د هغه نه غوښتل او هغه له ورکول پکار دي او د هغه سړي شکریه ادا کول پکار دي چا چې تا له دا قرض درکړی د نبی صلی الله علیه وسلم دا سنتو وګوره جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي مال هغه خپلې پیسې م راکړې او ما سره یې ښېګړو مغړاسې راله سیوا راکړو چې ها مثال دا 100 روپۍ والا په دې وړو له سوسه دا 200 روپۍ واخله په دې باندې ځان له میوه والا د قرض نه علاوه ما سره یې ښېګړه وکړه دا سنت د نبي علیه الصلات وسلام دا مړه شوي دي
دا اوس په دې زمانه کې په پښتنو کې د سره نشته، ناشوني دي. بل یو سړی راغلی و، نبی صلی الله علیه وسلم له چې ته اوښ ورکړی و. دا معاملات نبی علیه السلام د دې دپاره کولو چې ما او تا ته چل خو، ما او تا ته چل خو چې په دې طریقه باندې ژوند تیر کړې، پردي حقونه ورکړې. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی ستاسو مخې ته ده، دا ستاسو لپاره یو مثال دی، دا ستاسو لپاره کوډ اپ لایف دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ نه چل زده کړئ، د معاملاتو چل ته زده کړئ، اخلاق ته زده کړئ، عبادات ته زده کړئ، د خبرو چل ته زده کړئ، لین دین ته زده کړئ، ګاونډي سره معامله ته نه زده کړئ. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ما او تا ته چل خو چې سړی راغی او خپل اوښ یې غوښته. نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې روانې غوندې وکړي، صحابه په هغې خفه شو. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی خفه کېږئ ما، د ده حق دی، د ده قرض دی، د سره دا اختیار شته، دی ستغه خبره کولی شي، دی کلکه خبره کولی شي، خیر دی. صاحب د حق چې دی، چې د چا قرض دی، هغه مقال هغه سره اختیار دی چې دی که یو خبره دوه سیوه وکړي تاسو به صبر کوئ. او نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ورشئ دې سړي له هغه اوښ راولئ، د اوښ دی ما سره، او اوښ وله راولئ چې د تا واله شي. صحابه وی هلته چې کوم اوښ تاسو یادوئ نو هغه خو غټ او د ډېر قیمت اوښ دی. لکه داسې ووایه چې یو سړي ته مالکۍ غوا میلاو شوې ده، یو سړی د هغې په بدل کې وایي چې دا پارم والا غوا ده، دا ګډره غوا ده، دا اسټرالیا والا غوا ده، دا چاپداره غوا ده، دا سیوال والا غوا ده، دا ورته حواله کوي. نو هغې وی یاره دا خو د ډېر قیمت ده، دا خو جرسي ده. نبی صلی الله علیه وسلم به دکه ښه والا ورکوي، دا قیمتي اوښ دې سړي له ورکوي. ولې؟ وی خیرکم په تاسو کې غوره سړی به هغی، خیرکم په معاملاتو کې. تاسو خو ویلي چې غوره سړی هغه دی چې قرآن پاک یې زده کو بل ته ښه، قرآن خو هم تاسو ډېر زده کو او بل ته هم ډېر وښو او عمل هم پې هم ډېر وکړو. اوري بس طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا اور مینا کو باتیں سکھائی جاتی ہے اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. قرآن خو را دې دپاره دی چې بس بند به پروت وي، قرآن خو را دې دپاره دی چې هسې ښکله وه، قرآن خو را دې دپاره دی چې قسم پې کوه لاس پې ږده، قرآن خو را دې دپاره دی چې دکان افتتاح ده نو قرآن پکې وایې، قرآن خو را دې دپاره دی چې کور یې جوړ کړه راځئ نو په هغې کې بس هغې افتتاح هغې کې راوالې. لا يبقى من الاسلام الا اسمه، لا يبقى من القرآن الا رسمه. د قرآن پاک خو مونږ سره صرف هسې یو رسم غوندې پاتې دی، یو رواج غوندې پاتې دی، عمل زمونږ د الله په کتاب باندې کم دی. غوره د نبی صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق هغه دا وه چې غوره سړی هغه دی په قرآن ویلو والا، په هغې باندې عمل کولو والا. او دی خو دا اورېدلي وو چې بس حافظ دی، یو سړی حافظ دی جنت ته به ځي، لس تنه به یې ځان سره ګله کړي، د کرکټ ټیم به ورسره ځي. اورې د کرکټ ټیم 11 کسان ټولو نو یو دی کیپټن دی او دا لس ورسره نوره دا به جنت ته دا خالصې دلي وی غوبل بری کي. هغې کې دا وه چې هغه حافظ صاحب چې هغه د شپې هم قرآن وی او د ورځې هم په قرآن عمل کو. نو عمل والا حافظ کم دی؟ ګورې حافظ خو بیا فلمونه ګوري، غوږونو کې هغه ګوتې ورکړي، حافظ خو بیا هلکان ساتي، حافظ خو سپینه لږ ته په مینه سبق ښیي او تور تیړو په مینه ښیي نه. حافظ صاحب خو بیا داسې دی چې هغه ګانې بجانې اوري، حافظ صاحب خو بیا هغه داسې دی چې هغه پیسو والا سره یو شان لین دین ساتي او بی پیسو سره بل شان لین دین ساتي. حافظ صاحب خو بیا هغه داسې دی چې پردي قرضونه مالونه
چې کومې غوښتي دي د هغې بیا خېټۍ یې پیچولې لکه د ښامار د هغې د ورکولو نوم نالي. اپیس خو هغه یاد کړی و چې د الله په کتاب باندې سل په سل عمل هم وکنه نو هغه اپیس به چې عقیده هم جوړه وکنه. ایمان پکې و، عقیده جوړه وه، عقیده او عمل برابر و. علم او عمل دي د انسان د شرافت نښې. علم او عمل پکې دواړه و. نو چې علم او عمل پکې نه و د الله په کتاب باندې نه هسې خو طوطي ته هم خبرې یادوه. خو نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې په معاملاتو کې غوره سړی کم دی، په لین دین کې خیرکم احسنکم قضاء، هغه سړی دی چې هغه قرض په بهترینه طریقه ورکولی شي. لکه مثال تا یاد کړي دا چې په 30 تاریخ به در کومه چې په 25 تاریخ یې ورکړې نو دا به ښایي. تا له یې در کړې وي 1 لاک روپۍ او ته چې تلې ځان سره د یو دړی ګوړم د ګاڼۍ وړه چې یاره دا ورګته دا ما سره یې ښېګړه کړې وه. نه، هغه چې پیسې ورکوي نو شربت شوتل یې څښلي، تاندې ترې را ځوړم دي. توبه یا الله پاکه. او داسې په یو بیډ غوندې موډ یې جوړ کړي، داسې یو شکل یې جوړ کړي چې ډېر خفه غوندې ځان جوړ کړي او اکثر پکې خفقان هم په دې باندې راشي او غریب سړي له او شریف سړي له خو بیا هغه خپل قرض هم څوک نه واپس کوي. ډېر شریفانان دکانداران داسې شته د هغوی په دکانونو کې کتابونه ډک پاتې شو او چې چاته قرض و هغوی هغلته پورې لاړل، په هغوی باندې ښځې ولاړې دي، هغوی د خاورو د لاندې پراته دي. یو لوی مولانا صاحب و، پلار یې چې دی نو کاتې کړی وی، بیا پلار مړ شه. ما ورته یو 15 کاله د مرګ نه پس د پلار وی مې هغه تاسو عالمان صاحبان دینداره حافظان صاحبان یې په هغه پلار باندې د هغه دکاندار قرض و هغه غریب سوره ځله سوال او جواب وکړو او تاسو په ډډه نه وړئ. زمونږ دا خلک دې غاړې ته ډېر زور کوي چې دا ړومبی ماښام دی مړي پسې، دا دویم ماښام دی مړي پسې، او څنګه چې کټ اوچت شي نو مجمع به شروع شي، او څنګه چې جنازه وشي نو خلک به یو غر دی وي پینډې کېږي څلور کېنی وي ګرمه ده صبر وکړئ لږ او ګرم خوراک مکروه دی چې خورئ یې اوري وي ببوزې مبوزې او څادر ورته ووښئ او دا ورپسې خیرات دی. زه وایم د ټولو نه بهترین خیرات دا دی د خیرات ملګری دی په سنت طریقه باندې کمبړي پسې په سنت طریقه باندې خیرات کې د هغې خیرات د ملګري هم دا ټیک ده، صحیح خبره ده. ځکه د ډېرو خلکو پلاران د دنیا نه لاړو، په جریبونو ځمکې په کروڑونو روپۍ ورته پاتې شوې، خو نن هغه نااهله اولاد د هغه خپل پلار د ایصال ثواب دپاره چېرته په کال کې هم یو ککوړی یو ډوډۍ یو 1000 روپۍ د رب العالمین په نامه باندې نه ورکوي. صحیح ده، خو لیکن بهترینه صدقه دا ده، غټ خیرات دا دی چې دې سړي باندې کم قرضونه هغه قرضونه ډومبي ورکه. که د جایداد پکې خرڅېږي د جایداد څه حصه پکې خرڅېږي هغه دې پکې هم خرڅه شي. که د پیسې چې کمې پاتې شوي دي تاسو به هغې تقسیم شروع کوئ، تاسو به هغې وایئ چې دا کانډر د پلان کې دی، دا کور د پلان کې دی، دا ځمکه د ډینګي ده، چې اول ناول د هغه سړي چې کوم د دنیا نه تللی دی د هغه حقونه چې پردي حقونه والا قرضونه والا ورکوي صرف په مقبره کې په جنازګاه کې د کټ ته پاسه ودرېږي یې که د چا پې صحیح نو بیا موږ ته ووایه دا سړی وایي د پلانګیري ورسره کنال ځمکه را ورکوي، د پلانګیري ورسره 3 جریبه هغه ورکوي، د پلانګیري نه کانډر قبضه کړی ورکوي، دا دیوال چې کوم دی په دې چې جګړه ده کړې وه دا دیوال په قسم او په قرآن د پلانګیري دا دیوال هغوی ته پرېږدي، صحیح ده ورکوي وله. دا پوله چې کوم ده دا د په زور باندې دې ځای ته راوستې وه، که حد براري وکړي نو 6 فوټه اخوا ځي پرېږدي یې ورته. د سره د ملکو شاملات دی، هغه شاملات هغه خلا هغه پرېږدي، هسې خوشخطي کوي خوشخطي چې پاسې چې یې کړی چا پې صحیح د دې مطلب دا دی چې که 10 روپۍ او 20 روپۍ یا چې د داسې معمولي او 100 روپۍ چې هغه بیا ورکو نه جي غرضي ځای له به ورځې د کوی نه به اول مانګه کو باسې، د کوی نه به ډومبۍ نه ډومبۍ دا ګیدړ به تې وباسې. نو بهرحال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې بهترین سړی هغه دی په لین دین کې چې دی د پردي حق په ورکولو کې په بهترینه طریقه باندې ورکړي. د وخت نه مخکې وله ورکړي چې کومه نیټه وه په ښه طریقه باندې ورکړي. او نبی علیه الصلاة والسلام دا هم فرمایلي ګوره هغه سنت چې ما راته وي هغه پاتې شوي دي، هغه سنت چې هغه څوک نه یادوي
مولان خو جګړه وغه یادوي وي دا سنت پاتې شوي دي چې مانځه کې لاس اوچته وایي وي دا سنت پاتې دي امین په تېره وایې په دمه وایې وي دا سنت پاتې شوي وي استاد صبر وکړه صبر وکړه غرضي ځای له به راځو دا سنت پاتې شوي دي پردي حقونه نه ورکوئ پردي جایدادونه نه ورکوئ پردی لارې نه پرېږدئ خلکو ته یو قسم لا بندن جوړوئ په لار باندې د الله دپاره کم ثواب چې په جومات کې دی جومات ته په ډاګه ورکولو کې دی اکه ثواب دا په لار پرېښودو کې دی چې د الله د رضا دپاره خلکو ته پرېږدي دې ځای له به راځو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې کله ته چاله قرض واپس ورکې یو سړي له قرض ورکو هغه سړي ته وي بارک الله لک فی مالک و اهلک بارک الله لک فی مالک و اهلک الله پاک دې ستا مال کې برکت واچوي الله دې ستا په کور کې برکت واچوي زه وایم د هغې سړي د پیسو نه د محمد رسول الله دا دوا ډېره قیمتي وه د الله نبی چې کومه دعا دې سړي ته وکړه د هغه پیسې به څه پیسې وي خو پیسې به وي 100 روپۍ به وي په هغه زمانه کې لیکن د الله د نبی دې دعا ته وګوره چې ورته وي بارک الله لک فی اهلک و مالک الله دې تعالی ستا په مال کې برکت واچي الله دې تعالی ستا په کور کې په بچو کې برکت واچي او نبی علیه الصلاة والسلام وی الحمد والاداء الحمد والاداء دا هغه سړي شکریه به ادا کړي او هغه له به هغه خپل حق ورکړي شکریه هغه ته به ووایي چې ما سره ډېر لوی احسان کړی الله دې تعالی ردې اجر درکړي تا ما سره ښېګړه کړې وه زه ستا احسان په ځان باندې منم ما له دې قرض را کړی زه په داسې وخت کې ما سره امداد کړی چې زه مجبوره وم زه معذوره وم او تا ما سره امداد کړی تا قرض را کړی ما سره الفاظ نشته ستا د شکریې د ادا کولو الله دې تعالی اجر درکړي الله دې ستا بچو کې برکتونه واچوي الله دې ستا په مالونو کې برکت واچوي دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وه نو دا طریقه شته دا هغه مړه سنت دي چې هغه کوم سنت پاتې شوي دي هغه مړه سنت خلک دغه ما راته وایي دغه یادوي دا مړه سنت دي چې ستا یو تره دی ستا یو ماما دی ستا یو ورور دی ستا یو تربور ورته خلک وایي د تره زوی دی هغه دې ورور دی او تا سره یې خوله بنده را او ته په هغه باندې سلام وکړې چې ورور تا پښتو ګټلې ده او ما پښتو بایللې ده ته وړ او زه پړه ته غټ او زه نرې ته دنګ او زه چیت راځئ پښتنو په دې باندې یو بل مړ کو یو بل یې خوار کو د یو بل د زده کارونه کوي یو بل ته ځان ښیي د یو بل د مقابلې دپاره یو قسم له تاوانونه هم کوي او د یو بل له لاس نه ورکوي بلکې کوشش کوي چې یو بل ډوب کړي هو که یو سړی خوار او غریب دی او هغه ته ستا قرض دی نو هغه سره ګزاره وکړه په ډېرو حدیثونو کې راځي په دې بخاري شریف کې هم شته چې نبی علیه الصلاة والسلام پخوا په زمانه کې داسې خلک تیر شوی دی چې هغوی خلکو له قرضونه ورکولو مسلمانانو مثال او هغه خپل خادم ته نوکر ته به وي چېرې که دا سړی مالدار نو هم ورسره ګزاره وکړه او که دا سړی غریبي نو خیر دی کمې کوه ته ده سره ډېره ګزاره وکړه نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې په هغه جان کې چې کله سړی مړ شو هغه چې ګزارې یې کولې خلکو سره وی الله وی چې تا خلکو سره ګزاره کړې وه ده به تا سره ګزاره کوم دا صحیح حدیث دی زه د دې حقدار یم زه رب العالمین یم تا چې خلکو له سهولت ورکو زه به تا له سهولت در کوم دا عمل مې ستا خوښ شوی و زه جنت ته دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح ارشادات دي او که کوم سړي من انظر معسرا او ودع عنه هغه سړی چې یو کمزوري ته یو تنګ دسته غریب سړي ته انتظار وکړو پیسې والا ورکړې وې مهلتې والا ورکو او وضع عنه یې دې بالکل معاف کو نیم کارز ټول کارز دی ورته معاف کو چې دی به خیر دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انجاه الله من کرب یوم القیامه د قیامت دروازې د سختونه د قیامت دروازې د هیبتونو نه به الله دا سړی په امانو ساتي کم سړی دا چې غریب سره یې ګزاره وکړه غریب سره ګزاره کوي وی ځمکې ته لاس کوه زما پیسې راواله تړم دی او ډېرې تړلي هم دي تا او ما لیدلي دي ما هم لیدلي چې تړلي هم دي او د ماری نه نیولي هم دي غریب سړی او عجز سړی خلکو په قرض باندې والې او ټکولی دی
چې کمزور دی او چې زوروري نو هغه ته خانده او هغه ته وایي اوبه چې کغیري رابه کې که نه زما ستا ابه یو ځای لبې نه وي کړې پټال به یې مونږ کره ځانګله مونږ کره چټال شاټولې به یې چولې ما ته خو به یې ویلي مونږ او تاسو د مونږ خاندان یو دی زمونږ وینه یوه ده زمونږ نیکونه یو ځای پاتې شوي دي چې زورور دی بدماش دی نو د هغه نه قرض دغه طریقه ده زه به وایم ایمان به دا تېري چې زورور نه یې دغسې والي دا څنګه چې قرضداري ته وایي چې ځمکې ته لاس کوه ماله پیسې راکړه مونږ به جنت ته ځو جنت کم ځای دی مونږ کم ځای یو مونږ غریب ته وایو ټوپونه در باندې وام مونږ غریب ته وایو ښځه دې رالیږه چې مونږ کره کار کوي تر څو چې تا پیسې مال نه دي راکړي هغه رالیږه مونږ کره به کار کوي چې ستا قرض خلاص شي بیا به هغه درځي آفرین شهزاده او چې کم زورور دی نو هغه ته مونږ خاندو اوري او دا زمونږ معاملات دي د الله د نبي وینا خو دا وه چې غریب سره دې ګزاره وکړه بل حدیث پاک داو من انظر معسرا او ودع عنه اظله الله في ظله یوم لا ظل الا ظله د قیامت پر ورځ باندې به سورې نه وي بغیر د الله د عرش د سوري نه الله پاک به هغه سړی د خپل عرش د سوري د لاندې ودروي چا چې غریب قرضداري سره ګزاره کړې وه عجز قرضداري سره چې ګزاره کړې وه د عرش د سوري د لاندې به الله پاک ودروي دی خوی د عرش د سوري د لاندې به یو پلان کې یو ډینګې یو پکې ویدام دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یې ورته معافي وکړه دي زمونږ دا خلک وایي وی یاره عجز د زکات کې ورته دي مسالو له ضرور دي که زکات کې ورته پرېږدم ویم مسالو له ورلې اختلافي ځای له ورلې دا اتفاقي ځای باندې نه ورلی د عرش د سوري د لاندې ودرېدلې نه دي خوښو زمونږ د خلکو کې دا چې جنت په ما سود دی جنت په تا سود دی په ځان یې نه دی سودو یې لکه وایم ما له جنت ته ټیلې راکې دا ویزې جوړېږي ته پکې دا منبر ورکا ته پکې محراب ورکا ته پکې درې مرلې ورکا تا وی دا کنال ورکړی خو لږ نور خوږ شپې نو وایي چې ما له جنت ته ټیلې راکې نو ته پکې څه نه کوې چې هلته یو ځای یو پکې یوازې څه کومه ما د دیکې راکې یوازې ورته ما بوزې د نر دیا ستا دا نه راخوښه عربو کې به سړی سیکې وی عربو کې سړی دی جوماتونه جوړوي پنجاب کې سړی دی جوماتونه جوړوي وایي په دې شوه کې سړی نشته جوماتونه جوړ کړي دا ښه دي ټولې کورونه خو جوړولی شئ مکانونه خو جوړولی شئ که نه دا حدیثونه د الله د نبي نه منئ چې چا د چنچڼې د جالم رضی په جومات کې جوړ کو الله به وله په جنت کې بنګله جوړه کي که نه بن الله له بیتا فی الجنت الله به وله جنت کې کور جوړ کی نو دا ما ته وایي دا جنت دی په ما سود دی بس ما ته یې مخې مخې ته را جنت کې چې ته ورته ورځه وایي زه پکې یوازې څه کومه سره خیال دی نو خبره داره چې دا یاد ساتئ ګورئ چې کم خلق د دنیا نه تللی دی هېڅ پته نه لګي که تا باندې کم قرض دی کمې پیسې دي پردی نو نن چې ورکولی شو نو سبا ته یې مه پرېږده د دکاندارانو کاتې کلیر کا د ډاکټرانو کاتې کلیر کا د کسابانو کاتې کلیر کا اگر چې کسابانو په تله کې هم غټه آرامتوبونه کړي دي بهرحال الله به ورسره حساب کتاب کوي